دین په دنیا باندې غالب شي نو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. دا یو تجارت ته زه تاسو ته خیمه د دې فایده بدای چې یو طرف ته به ته ګټه وکې بل طرف ته به ته عذاب علیم نه بچ شي. مطلب دی چې کته دا تجارت نه کې نو بیا عذاب علیم ته تیار شه. نو د عذاب علیم نه ځان بچ کولو دپاره هم د دې صورت سب دغه آیات ته چې ته به څه چل کې تؤمنون بالله ورسوله. یو خو به ته دا خپل ایمان چې د په خوله دی دا بړه ته کوز کې، بل وتجاهدون باموالکم وانفسکم، او بل به جهاد ته تیار شي. خپل صلاحیتونه به افر کې، اموالکم کې ستا وخت دی، په اموالکم کې ستا پیسې دي، په اموالکم کې ستا سکل دی، دا به ټول افر کې. و اموالکم و انفسکم، او ځان به هم افر کې، په ډیت رجسټر به دستخط وکې چې که زه مړ شوم زه به مړ نه یم، زه به شهید یم. نو چې کله ته دا کار وکې نو د عذاب علیم نه بچ کې. او یو دا چې و اخرى تحبونکم نصر من الله وفتح قریب، او بیا کېدی شي خدای پاک تعالی ګټه هم درکړي. ګټه درکېدو راستی خبره ده، ستا خو ګټه ډېره خوښوي، خو الله وایي نه ما صرف ستا دا راتلل ډېر خوښ دي چې ته زما په لار کې جهاد وکې. د دې وجې نه هغه یو شاعر وی ز نوری سجده می خواهی ز خاکی بیش از آن خواهی. خدای پاکه ته خو عجیبه الله پرشتې چې دي هغه خو چېرته جنګ نه کوي امرینه، او مونږه مسلمانان او بنی آدم چې دي دا ستا په لار کې وینه تویو. نو د دې دا مطلب دی چې ته د فرشتو نه صرف تسبیح غواړې او زمونږ نه یو بل شی غواړې، شهادت بر وجود خود زخون دوستان خواخي. ستا دوستان یو مونږ ستا اولیاء یو، نو ته چې مونږ په لارې کې شهید کې او چې ستا د نوم اوچتېدو دپاره نو مونږ ته دا قبوله ده. نو د دې دا مطلب شو چې د اصل د صورت سب اصل مضمون چې دی چې د الله په لار کې به ته جهاد کې، نو که ته وایې چې زه کوم بیا نه کې، نو الله په دې کې وایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چې کې نه نو وایې ولې؟ نو کبره مقتا عند الله. نو کم خلق چې جهاد ته تیار نه دي او د جهاد دپاره زینه، دا خلق خدای پاک ډیر زیات خفه کوي. نو الله وایي زه ګورې په دې ډیر زیات مرورېږم ان تقولوا ما لا تفعلون. نو ما کله ویلي دی کړي مې نه دي، نو وایي ته کله چې په جهاد کې ځې نو بیا به وایي. ولې د اصل خبره دا ده چې الله تعالی ته کوم شي له رالیږلی هغه څه دی؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دا دین چې په ټولو دینونو غالب شوی نه نو تا خپل کار نه یې کړی. نو د دې دین د غلبې دپاره که تا ته پیسې لګول پرېوځي، که تا ته خپل سکل خرچ کول پرېوځي، او که تا ته خپل جان ورکول پرېوځي چې دا ته کې، نو بیا به لم تقولون ما لا تفعلون د کیټګرۍ نه وځې. ادروایز ته به منافقینو کې. خو که ته وایي چې زه خو مونځ کوم او زه خو تسبیح اړوم، نو الله د دې صورت په ړومبي آیات کې وایي چې یسبح لله ما فی السماوات والارض. دا تسبیحات خو د ځمکې او د اسمان ټول څیزونه وایي. ته خو ما تسبیحاتو له یوازې نه پیدا کړی، د دې تسبیحاتو په باره کې خو ملایکو ما ته ویلي چې خدای پاکه دا خلق ته ولې پیدا کې. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تسبیحات خو موږ ډېر وایو، نو ما فرشتو ته وی چې تاسو نه پوهیږئ ما انسان دی له پیدا کړی چې هغه به زما دین په دنیا باندې غالبوي، او د دې دین په دنیا د غالبولو دپاره دته یو مخالف موجود دی، د هغه سره به دی غزا او جهاد کوي. وی دا څوک دی؟ وی الله چې کله کائنات جوړاو نو شیطان د الله د منصوبې خلاف پیدا شو، او الله شیطان الله ته وی چې فبما اغویتنی، زه ته قسم کوم چې تا زه بېلارې کړم. یو خو شیطان دومره جرأت وکړو چې الله ته مخامخ وایي تا بېلارې کړم. لاحتنکن ذریته، د دې ادم دا بچي به زه بېلارې کومه. نو د دغه شیطان فوج شیطان ته چې کوم په دنیا کې میلاو شوی هغه یهود دي، اسرائیل دي، او دا د شیطان هغه کار کوي. فرام ویری بګیننګ د دې دا کار دی چې د الله دین چېرته په دنیا غالب نشي. د دې وجې نه دی په یو ورځ باندې په سوونو پیغمبران وجلی دي. دی د بعضې پیغمبرانو نه سرونه پرې کړي دي، بعضې پیغمبران دی په ارو اره کړي دي. او عیسی علیه السلام چې په آخر کې په ډېر ناشنا طریقه راغی نو هغه دی په خپل نیز باندې پانسي کړی. نو د دې ټول تاریخ داسې دی، او د دې اسرائیلو یا د دې یهودیانو د دې فطرتي الایز یا فطرتي اتحادي چې هغه دې ته په اتحاد کې ډېر نږدې دي، هغه هندوان دي. نو ته ویلی شي چې دوه قومونه دي چې هغه د الله دین په دنیا باندې نه پرېږدي، د هغو سره به ستا جنګ خامخا راځي.
که ته وایې چې دا به نه راځي نو دا ستا قمقلتوب دی. که ته وایې چې نه انډیا مې دوست دی او اسرائیل مې دشمن دی دا دی بل قمقلتوب دی. دا قمقلتوب چا کړی الله دې ورته معافي وکړي ایران کړی. ایران دا خیال چې پاکستان زما خپل نه دی، د ایران دا خیال چې انډیا زما خپل دی. د دې وجې نه د بندرګاه چهاربا د هغې دپاره یې ورله ځای ورکړی او ایران انډیا ته ډیر نږدې و. خو چې کله اوس په ایران باندې اسرائیل حمله وکړه نو پته ولګېده چې د ایران کې دننه چې کوم جرنیلان یا کوم ساینسدانان شهیدان شوي دي دا د حملې نه مخکې چا شهیدان کړي دي. د دې مطلب دا شو چې په ایران کې دننه د اسرائیلو ایجنټان دي او کله چې هغې انویسټیګیشن وکړل نو 70 هندوانې پکې ونیول او په هغې کې بعضو له د 500 فیصله وکړه. نو د ایران سترګې کولاو شوې. دا سترګې ځکه کولاو شوې چې ایران د قرآن دې آیات ته فکر نه کړی او هغه دا ویلي چې لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. ته چې مؤمن نو ستا بل شي ته ضرورت نشته. 2 کسان به ستا سخت دشمنانی، یو یهودو او یو چې شرک کوي. یو شرک څوک کوي؟ هغه انډیا هندوان کوي. د هندوانو 2 کروړه خدایان دي. او دا ولې؟ وی ځکه چې د انډیا د خلقو دا عقیده ده چې د هندوستان ځمکه د هندوانو دپاره ده او دا د چا ځمکه ده؟ دا دیوتاؤں کی سرزمین ہے، یعنی دا د بوتانو ځمکه ده چې څوک بت ته سجده نه لګوي د هغو په نیز هغه پلیت دی. هغه له پکار دی چې یا د هندوستان نه چرته لاړ شي یا هندوستان بت ته سجده وکړي. نو دا د هغې د اکنډ بھارت یو سوچ دی او پاکستان چې جوړ شوی دی دا هغې وایي چې دا زیاتی شوی دی، دا نو پکار چې دا جوړ شوی او د دې پاکستان ورانول د هغې د زندګۍ یو مقصد دی. دې ته اکنډ بھارت وایي. په هغې باندې مودي اوس کار کوي او په انډیا کې دننه چې کوم مسلمانان دي نو کله مودي په خپله د ګجرات په قصاب په نوم باندې مشتمل دی، مشهور دی او د امریکې دا مخکنی حکومت په ده پابندي لګولی و چې امریکې ته به دی نه راځي ځکه دی قصاب دی. دا ولې؟ دا ځکه چې الله تا ته ویلی و چې ګورې ستا 2 دشمنان دي، یو یهودو یو اشرکو. نو ته وایې نه زه ورسره دوستي کوم. نو ته چې ورسره دوستي کوې نو الله وایي چې ایران ورسره دوستي کړې و نه ودې نه لیدل څه چلو سره وشو. نو ده به د یهود سره دوستی سوچ کې او نه به د دغه سره د هندو سره دوستی سوچ کې ځکه د هغې ذهن دا دی چې اسلام دې مټ شي، اسلام دې ورک شي. او ستا ذهن دا دی، ستا دا دی چې د اسلام څه چلو شي لیظهره علی الدین کله، په ټولو دینونو دی غالب شي. نو دومره سخت اختلاف دی چې په دې کې روغه نشي کېدی. د دې وجې نه الله تعالی ویلو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. که یهودي دی، یهودي ستا اوریجنلی د اسلام دشمن دی، وروستو ردی سره نصوارا یا عیسایان هم شامل شوي دي. ولې؟ بعضهم اولیاء او بعض دا یو بل رونه دي. نو د دې وجې نه چې که په امریکا کې د بایډن حکومتي او که په امریکا کې د ټرمپ حکومتي هغه دواړه یو شان د اسرائیل سپورټ کوي. دا په آپس کې دوستان دي. ټرمپ او بایډن په آپس کې خو اختلاف شته خو په دې خبره اتفاق دی. بلکې د بایډن نه یو قدم زیات ټرمپ د انډیا د اسرائیل حمایت کوي او هغه بمان ولا ورکوي چې هغه بایډن ولا نه ورکول چې په دې به ډېر خلک مري. نو دا مه وړه د یو یهودي په مقابله کې چې 10 دغه غزه والا مري نو خیر دی، خو که 200 مري نو بایډن وی دا نه برداشت کوو او ټرمپ یې زه دام برداشت کوم. نو الله وایي ما خو تا ته په قرآن کې ویلي چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. خو که ته څه کې ومن یتولهم منکم، خو که تا په دې سره دوستي وکړه د دوستي ورسره څه کې لکه ته لاړ شې او ټرمپ په تا باندې پیالې چې اوس کوي اته بیا بیان ورکې چې ټرمپ د امن د نوبل پرایز مستحق دی. نو الله وایي تا ورسره دوستي وکړه نو فانه منهم، نو تم د هغو سره شوې. نو بیا به څه شی ستا دپاره 3 خطرناک دي. ان الله تعالی دې زموږ د پاکستان هغه کسان چې هغې دا بیان ورکړی دی چې ټرمپ د نوبل پرایز یا د امن د ایوارډ مستحق دی، الله دې د عظیم ګناه هغې ته معاف کړي. خدای پاک ته هغې له د توبې توفیق ورکړي ځکه چې په دې باندې 3 خطرناک الفاظ دي د قرآن. نمبر 1 ان الله لا یهدي القوم الظالمین. ته ظالم شوې د هدایت نه به اوس محرومه. نو د هدایت نه محرومه کېدل تباهي ده. نو زمونږ د حکومت اهلکار که د هدایت نه محرومه شي دا به تباهي وشي. نو الله دې وله زر د توبې توفیق ورکړي. بل
قرآن کې بل ځای وایي لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. که ظالم چې د هغه لاس د غزې د ماشومانو د وینو نه سره دي، په واشنگټن کې په خپله خلق جلوس وکاږي چې فری فلسطین، او په دغه کې په برطانیه کې د 10 ډاوننګ سټریټ مخې ته په لکاو خلق راوځي چې فری فلسطین. لیکن ته د دې ځای نه وایې ایز ا مسلم چې دی د امن علمبردار دی، نو الله تا ته په قرآن کې وی لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. بیا به دوزخ ته ځې نو الله دې د دوزخ نه دی بچ کی سره زموږ نه، او الله دې دې له د توبې توفیق ورکي. دا ډېر غټ ظلم دی چې د غزې د مجاهدینو او د غزې د بچو په لاس باندې رنګ د هغه د لاسه د غزې مجاهدین ځای په ځای تړپاویږي او د هغه لاس د هغو په وینو سره دي، او ته هغه ته وایي دا د امن علمبردار دی. نو الله وی ولا ترکنو الی الذین ظلموا، دته مټی ټیږه فتمسکم النار، نو اور باندې وځي. او بل ځای حدیث دی من مشا مع الظالم وهو یعلم انه الظالم، کم سړی چې د ظالم سره یو 2 قدمه لاړ او دی په دې پوهیږي چې دی ظالم دی، نو